بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمن کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو دینی مسائل او دغه حل سره زم ابو احمد یو بل پروګرام سره حضرت علامه مولانا مفتی سلمه الله تعالی غي موجود دي. کوم سوالات مرګور را لګلي دي دغه جوابات را کول لپاره موږ ته درخواست کو. مفتی صاحب د قربانی متعلق مرګور ته پوښتنه کړې دي. عبد الله د تورډینه تاسو کې قربانی په چا باندې واجب ده او په چا باندې نه ده؟ یعنی هغه د تفصیل غواړي چې یار کم کس قربانی کولی شي او کم کس نشي کولی. د دې له وضاحت وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. قربانی جی هر مسلمان بالغ عاقل مقیم او صاحب نصاب. صاحب نصاب معنا چا سره چې 52 تولې چاندای یا د هغې برابر قیمت وي نو په ده باندې قربانی واجب ده. باقی څوک چې کافر دی په هغه نشته، څوک چې بالغ نه دی په هغه نشته، او څوک چې عاقل معنا هغه جاهل دی په هغه نشته، څوک چې مسافر دی عند الاحناف په هغه باندې هم قربانی نشته. او قربانی څنګه چې جی په نارینه باندې هغه واجب ده نو دغه شان زنانه په هغې باندې هم قربانی واجب ده. دا دویم تپوس د درې نه زموږ ورور عبدالباقي صاحب کې دی وایي چې قرباني ورځې کمې دي، بهترینه ورځ کومه ده یا د قرباني وخت کم دی؟ د وخت متعلق تپوس کوي چې د په کوم ورځ قرباني وکړي چې کې زیات اجر ثواب ورته ملو شي. قربانی جی د 10 ذوالحجې د اختر د مونځ نه بعد نه واخلې د 12 ذوالحجې تر ماښام پورې د دې 3 ورځو کې هغه قربانی کولی شي او بهتر هغه اوله ورځ ده. جی ها دیهات چې کم ځای کې د اختر مونځ نه کیږي هلته که سهار مونځ نه بعد قرباني وشي هم جایز ده، خو هغه دیهاتو مسله ده. جی د دریم تپوس ته سلطان جان د جمال آباد نه دی وایي په کوم څاروي باندې قرباني جایز ده؟ د څاروي تپوس تفصیل غواړي او څاروي کې څومره حصې دي چې سړی پرې کولی شي؟ لکه ټل طرف ته اشاره ده چې 100 ټلیان په یو څاروي کې جمع کېدی شي. هغه څاروی چې په هغې باندې قرباني جایز ده هغې کې اول بیزه ده او بیا دغه شانتې پیسکوری دی، ګډ دی، دغه شان ګډه ده، خو د هغه د یو کس د طرف نه په هغې باندې قرباني کیږي او د دغې څاروي عمر کم از کم 1 کال چې وي. ها د ګډ باره کې لږ غوندې مسله شته چې هغه سرب وي او د 6 میاشتو هم وي، خو هغه د ګډ باره کې ده. باقي کم از کم عمر د هغې که بیزه ده او که پیسکوری دی چې کم از کم عمر د هغې 1 کال وي. باقي غټ څاروی دی، غوا ده، غویې دی یا میخه ده، نو په هغې تقریبا دې کې 2 کسانو پورې شرکت کولی شي او باقي 2 کسه، 3 کسه یا 4 کسه، 15 کسه، 6 کسه. بعضې خلکو کې دا مشهوره ده چې تاک عدد باندې به قرباني کې، خو دغه صحیح نه ده چې 2 کسانو پورې غوا، غویې او هلته چې اوښي او کمیخی دغسې او د دې عمر کم از کم مقدار تقریبا چې 2 کاله وي، کم از کم مقدار 2 کاله. باقي اوښه د هغې د عمر مقدار چې تقریبا هغه 15 کاله وي. جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي نهرنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بالحدیبیه البدنة عن 7 والبقر عن 7. جابر سے وہی منگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره حدیبیه مقام کې نو منګه 2 کسانو د طرف نه یو اوښ هغه قرباني کړو او دغه شان 2 کسانو د طرف نه منګه یو د غوا قرباني کړې وه. او بل دا چې څاروی صحتمند وي او بل دا چې څاروی د عیب نه پاک وي چې نقص پکې نه، او بل دا چې دغه کم وخت ته عمر د څاروي چې هغه مکمل وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ظهر رسول الله صلی الله علیه وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیده وسمى وکبر. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کړې وه خکرو والا څاروي باندې، تور او سپین رنگ 2 ګډانو باندې نبی علیہ السلام قربانی کړې وه او نبی علیہ السلام خپل لاس مبارک سره هغه څاروی ذبح کړو، بسم الله پې ووی او تکبیر پې ووی او یخفا هغې ول په دې تشي باندې هم کېښوده. او دغه شانتې یحیی ابن سعید هغه فرمایي سمعت ابا امامه بن سال قال كنا نسمن الاضحیة بالمدینة وكان المسلمون يسمنون. وقال يحيى بن سعيد سمعت ابا امامه بن سال
قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. حضرت یحییٰ ابن سعید هغه فرمایي مونږه ابو امامه بن سال هغه نه اورېدلي. هغه فرمایي چې مونږه قربانای څاروي باندې نسمن الاضحیة بالمدینه، قربانای په څاروي باندې مونږ به ښه خوراک څښاک کو او هغه به ښه صرف شو. وکان المسلمون یسمنون، او دغه شان عام مسلمانانو به هم څاروي د قربانای هغه باندې خوراک کو چې ښه به صرف شو. او عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي اقام رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینه 10 سنین یضحی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 کال مدینه کې قیام پذیرو او 10 کال کې نبی علیہ السلام هر کال هغه قربانی کړو. جزاک الله خیر. عزتمندو دا کوم سوالات تاسو لګلی مفتی صاحب دغه تفصیلی جواب درکړو. تاسو ذهنونو کې د قربانی متعلق یا د حج متعلق نور سوالات وي نو انتظار مکوئ، فوراً موبایل راواله، واتس اپ نمبر زموږ پر سکرین باندې چلیږي، تاسو موږ ته راسئ ان شاء الله مفتی صاحب ته هغه سوالات موږ وړاندې کوو، هغه به تفصیلي جواب درکړي. سبا یو بل پروګرام سره به ان شاء الله حاضر خدمت کیږو. تر هغې پورې تاسو نجات غواړو. د الله په امان.